29 دا خوندور آیتونه دي. الله دې ماته توفیق د بیانولو راکړي، موږ ټول دې الله تعالی په دې باندې پوي کړي. هو الذی الله غزاد ته، هو اغا الذی اغا ان هغه ذات ته هغه الله تعالی خلق چې پیدا وکړه لکم تاسو د پاره، پیدا وکړل تاسو د پاره ما هغه فل ارض چې پزمکه کې دي څه چې دی الله تعالی تاسو د پاره پیدا وکړل. خلق لکم تاسو د پاره الله پیدا وکړل جميعا اټول، ثم استوى بیا اراده وکړه یا بیا برابر شلو ال السماء اسمان طرف ته، فسواهن نجوړ کړل برابر کړل 7 سماوات و اسماننا، وهو او هغه بكل شيء عليم، په هر شي باندې په هده. آیت نمبر 29 دی باره کې بدري خبره ذهن کې کېنه وای چې اکثر قرآنی کریم کې دادی چې شپږ ورځې کې الله تعالی زمکه او اسمان جوړ کړل، و مې ورځې الله تعالی عرش باندې استوا وکړه، څنګه چې الله شان سره مناسبه ده. الله هغه کیفیت موږ په خپل دماغو کې نشو راوستل، زموږ دماغ دومره نه دی تکړه یا دومره نه دی غټ چې الله هغه کیفیت موږ په کې راولو. الله ویلي دی ما الرحمن علی العرش استوا، رحمان بادشاہ په عرش باندې استوا کړی دا، بس دومره زموږ ایمان دی. څنګه کړی دا دا موږ ته اندازه نشو لګولای، دا موږ اندازه نشو لګولای. بهر حال بیا الله فرمایي په شپږ ورځو کې و مې رضی توجه وکړه. دی باندې به بعض خلکو اعتراض هم کړی دی، يهوديان وایي چې الله ستړی شو، نعوذ بالله، الله ستړی کیږي نه، الله ستړی کیږي نه، او الله تعالی تستریم نه کیږي. الله تعالی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اكن فيكون سره کار کوي. ها حکمتونه دی پکې، کم از کم حکمت دا ده چې انسان په دې باندې پوي چې دا ټول یو ظالم کوا ترتیب سره ژوندۍ کوا، نن دا کارو کا سباغه او کا ځکه چې کله ډیر شي نه راځم کین ټول د نه بیا پاتې یا ډیر کارونه کوي، دا ترتیب خي انسان ته د کرنګ نور حکمتونه هم دی پکې. سورہ حامیم سجدہ لومبنی 42 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي هغه کې ترتیب الله تعالی خود له ده چې دو ورځو کې مازمکه جوړه کا، دو ورځو کې می اسمان جوړ کو، بیا د دې چې کم نور پیدائش ته هغه یو کړ. سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت آیت نمبر 42 نه 44 42 نه 19 9 نه 12 پورې 9 نه 12 پورې تاسو واورئ. زه تاسو سمانه کوم قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تاسو انکار کوئ د غزات نه چې هغه د ازمکه جوړه په دوه ورځو کې، وتجعلون له اندادا، او تاسو هغه سره شریکان ګرځوي. ذالک رب العالمین، دا رب العالمین دی. وجعل فيها رواسي من فوقها، او الله تعالی په دې کې غرونه د دې بره جوړ کړل. وبارک فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين، دا مضبوط طاقتونه د غرونو دا په څلور ورځو کې د دې لپاره بل ځکه الله فرمایي چې د ازمکه اونړه کیږي، او دا په څلور ورځو کې داسې وشول. ثم استوى الى السماء وهي دخان، بیا الله تعالی توجه کړل اسمان طرف ته. خلاصې مختصر دا ده چې دا هر شی وبو کله تاسو وایي بیا دې باندې تفصیل سره د آیتونو سره ثابت کم هر یو شی وبو، لکه زموږ قاری صاحب په تلاوت کې مو ویلي هر شی وبو، د الله عرش هم په وبو باندې وو، الله عرش هم په وبو باندې وو. بیا الله تعالی زمکا داغینه چې کم لوګي یا کم هغه ته پاتېدو هغه نه الله اسمان وکړ، و اسمانونه دي و زمکې دي، و اسمانونه دي و زمکې دي. عموما په قران کریم کې و اسمانونه او د یوې زمکې ذکر راغله ده. سورته طلاق آیت نمبر 12 کې د و زمکو ذکر راغله ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي پختنه تی چاو کده خاموش جواب ورنکو، بیا تی پختنه وکړه نو بیا وای کده ته وای خیمه نو بیا باسنه چې گمراه نشي، وای نه گمراه کېګما، وعده ور سره وکړه. نو وای څنګه چې د ازمکه د عمدک کرانګي الله وزمکه پیدا کړی دي، عمدک کرانګي پاغه کې الله تعالی تخلیق کړی دی، عمدک کرانګي اسمانونه دي، عمدک کرانګي شیونه څنګه چې په دې ازمکه کې. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جوابو. دلته په سورته حامیم سجده کې هم الله فرمایي، سورته طلاق کې هم الله تعالی فرمایي چې و اسمانونه و زمکه دي. بس دومره خبره تاسو ځین کې کینه وای، کله چې تاسو قران تفصیل سره ان شاء الله وایو مخیر او جرا دی به ټول شي نو پکې راشي ان شاء الله چرپ کوي. خو عبد الله ابن سلام يهودي عالم مسلمان شو بیا عالم فاضل سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر امین او صحابي رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې زمکه الله تعالی د اتوار پورز الله تعالی پیدایش شروع کړ، نو په 2 ورځو کې زمکه پیدا وکړه الله تعالی په 2 ورځو کې.
او بیا د کوم شیونه چې په دې ځمکه کې دي دای په دې دوه ورځو کې پیدا وکړل، بیا په دریم ورځ اسمان پیدا وکړو او په دوه ورځو کې بیا ور سره د دې شیونه پیدا وکړل. نو دوا یو جمع دوا درې او یو جمع دوا درې نو شپږ ورځې شو. او انسان د جمعې په ورځ مازدیګر نه بعد پیدا وکړی دی آدم علیہ السلام، د جمعې ورځ مازدیګر نه بعد پیدا وکړی دی او په دغه ورځ او په دغه ساعت کې به قیامت راځي او په دغه ساعت کې د جمعې ورځ دعاګانې هم قبليږي. دغه باره کې بل حدیث دي چې دعا به راشي بیا تاسو پوي کړم. مجاهد رحمه الله فرمایي چې اسمان اول الله تعالی پیدا وکړو والارض بعد ذلك دحاها، زمکه یو خو دې باره کې معمولی غونته اختلاف ته، خو پیدا کړی الله تعالی اول زمکه دا بیا اسمان کړی دی، خو برابر کړی زمکه الله تعالی د اسمان نه بعد دی. والارض بعد ذلك دحاها، دا چې چا دلچسپي وغید پر ملک چې شي نو ویلي چې هغه باندې تاسو پوهیږئ الله تعالی دې موږ تاسو پوهی کې بده باندې. بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما لا سونی ولو ابو هريره رضی الله فرمایي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله تعالی خاورا د فیورز پیدا وکړ، غرونه د اتوار ورځ پیدا وکړل، ونی د پیر په ورځ پیدا وکړي او بدیانې د منګل په ورځ پیدا وکړي او نور د بت په ورځ پیدا وکړل، جناور د جمعې په شپه باندې جمعرات باندې پیدا وکړل او آدم علی السلام د جمعې ورځ او مازدیګر نه بعد پیدا وکړ. بهرحال څنګه پیدا وکړل؟ د ډېر خوندور آیتونه دي او خوندور حدیث دي، دی باندې لږ توجه کوي، وخت هم کم دی چې څومره کې دلې شو ابو کو یو پاتې شي الله تعالی دې بل ځای بیا مقرره کړي. دا کائنات چې دي کنه کائنات دې باندې مخکې ما تقریر کړو، الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی دې کې سوچ کول، په دې باندې فکر کول، دا باقاعده د الله حکم دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، دې کې نشانات دي او درې قسم آیاتونه الله تعالی قران کې ویلي دي. یو د قران آیاتونه، یو معجزې، یو کائنات چې کله ته الله پیژندلو کوشش کوي نو د قدرې ځایونه به معلومه قرآن بس د کوي نو الله به پیژني. معجزو باندې ځان پوي او زموږ غټه معجزه قرآن ده او کائنات باندې به سوچ کوي او کائنات باره کې الله تعالی فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې حدیث هم د نور مقامات تاسو بیان کړی هم چې تاسو په دې باندې تاسو سوچ کوئ، دې باندې تاسو د مړو په شان دي او دې باندې تاسو د اندو په شان دي مته ریږئ، ځکه د هر شي الله تعالی د حکمت لپاره او کار لپاره پیدا کړی دي. لکه مثلا سوره ملک الله تعالی فرمایي تبارک الذی کی سوره ملک سورت نمبر 67 تے پارہ نمبر 29 تے آیت نمبر 3 نہ 5 الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله غزات چې پیدا وکړ او اسمانونه لاندې باندې طبق د طبق لاندې باندې، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بنګوري په پیدایش الله تعالی کې څه کوواله پکې نشته. فرجع البصر، بیا ورته وګورای واره، ارجع والا خپل سترګې، هل ترى من فطور، څه کوواله پکې ویني ته چوت پکې ګوري د الله تعالی په دې پیدایش. ثم ارجع البصر كرتين، بیا واړه وسترګي، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، واپس بشي تا خپل سترګي ستړي شوی او ناکامه ته الله په پیدایش کې وګواله ونه ګوري. ندی ته سوچ کوا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، د دنیا موږ په ستورو په دیو باندې خپل کړي دي. دا چې کله تیاری کې اسمان ته وګوري، خاص کر په دې کلو کې چې ډېرې بجلیانی نه یو خوندور غونته الله تعالی په کې دا ستوري پیدا کړی دي. وجعلنا رجوما للشياطين، او ما د وشتلو زریم جوړ کړی د شیطانانو لپاره. وعتدنا لهم عذاب السعير، او دې ته ما سوځیدون کې عذاب تیار کړی دی. نو الله فرمایي زما په دې پیدایش کې کوواله ګوري، الله پیدا کړی دی د هر شی چې دای باندې سوچ کوي، دا خبره یاد کا نو د الله معرفت بدر ته حاصلېږي، الله به پیژنې د سره. څومره چې کائناتو کې سوچ کوي، فکر کوي، خواري کوي، دومره به تاسو معرفت حاصلېږي. یو دویم کائنات په مسخر کې بادشاہي بدر ته ملاويږي. بیا موږ سره خو دواړه قوتونه نشته، نه اخلاق شته چې مشرولي وکړو او نه طاقت شته. نو امریکایان نن سبا مخکې هم د انګریزان وغیرہ وغیرہ هغه سره اخلاق خو نه، خو قوت ورسره. نو موږ سره نه اخلاق سره نه قوت شته. نو کدا قوت د کائناتو کې چې الله تعالی سره اثرات چولې دي، دا موږ خپل ځان تابع کو، ځکه چې الله وایي خلق لكم. خپل آیت ته وګوره سوره بقره،
دا ما تاسو ته پیدا کړی دي، دا کائنات متا ته مسخر کړی دی، دا نورسترګ ستا د پاره دی، دا میاش متا د پاره پیدا کړی، دا هوا کې دا کمال متا د پاره چولې، دا ونی دا بوټي څو شنو د تخایم ان شاء الله. واما بنعمت ربک فحدث، سورۃ ضحا کې الله تعالی فرمایي دا الله نعمتونه لک بیان کا، دا کله الله حکم دی چې الله نعمتونه بیانوا. دی باندې عجیب عجیب حدیث ته تاسو لګوورئ. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ویلي چې یو وری مونږه په جمعات کې ناسو داس یو حلقه مو جوړه کړې و او خپل کې مت خبرې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دا تاسو ته د مجلس باره کې وایم، الله دې داسې وکړي، الله دې داسې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه وایي څه کوي؟ وای دا الله نعمتونه شمارو چې دا نعمت کړي، د اسمان څومره خپل پیدا کړي، د نوسترګې څومره خپل پیدا کړي، دا او غوګونه څومره خسترا کړي. دا وای تاسو ته د قسم چوم دا وای والله رښتیا داسې وای. هغه ویل چې ها والله مونږ د قسم چوم د قصې وایو، مونږ د الله نعمتونه شمارو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ما قسم دې لپاره نه خوړو چې کني تاسو دروغ وایي، ما دې لپاره و خوړو چې اوس جبرائیل علیه السلام راغله او هغه ما ته ویلي چې دا بار ناس ته خلکو باندې الله تعالی په اسمان کې فخر کوي، الله په فخر کوي اسمانونو کې څوک چې الله نعمتونه شماري او د الله نعمتونه یو بل تور یادای او د الله تعالی دا فضائل بیانوي، د الله تعالی د تخلیق کی سوچ کوي، فکر کوي. بیا تاسو وګورئ دا ټول می تاسو د لپاره پیدا کړی دي. یو ځناور وګورئ مثلا ګډه یا مثلا غوا میخه، دا غي پي وګورئ، دا غي پي نو موږ څومره شیان راواسو او پي بارک الله فرمایي د ویني او د سوټونه نه نظر او باسمه د پي ورنګ وګورئ څومره خستاله جوړ کړی دی چې وبو په کې اچي نو پته نه لګي، حالان کې د وبو اچولو سره د پي طاقت زیاتیږي، قوت نه کمیږي، خوند کم جو خو غي نه کمیږي. بیا دغه چمړه دغه وخت دغه غوخه ته چا د پاره دي، الله دې متاوس د پاره کړی دي. ماشوم بوي شلو خان بيدان سره روان کړی دا ټول تعالی تعالی تابع کړی دي، دا ټول تعالی تعالی تابع کړی هم دا کرانګي دا اگې وګوره، هم دا کرانګي وغیرہ وغیرہ دا شیونه دا پورا د سپوږمۍ او شپه یو څو شیونه د په تور مثال بیانوم. پانه نه پانه پتا دا د ونې د پانه چی دا خو ارتفیشل دی، دا تاسو راوګورئ دي کنه نه داسې نری رګونه دي. دا چې کله ولاړی کنه دا هوا اخلي، هوا دي ترازی هوا ور باندې لګيږي په دې باندې، نو لاندې نو بخوري برنه کاربن ډای اکساید راځي، نو سترګې نه رڼا اخلي یا د شپې سپوږمۍ نه دا وینه جوړي، شکر جوړي، خواږه دا شکر جوړي، تاسو ورته وای چینی، دا چینی جوړي. دا پانا وزن از اوبر اخلی، هوا راخلی، هم دا غننګین وسترګې نه ګرمي راخلی، رڼا وغیرہ، دا خوږ جوړي، خوږ فروټ. د دې په نتیجه کې په هغه ونه کې افروټو کې خوږواله دي، دا خوږواله د امدې پتو نزي. کمال خبره ده زمکه کمیږي او به کمیږي نه، دا کم چې دا وغه خړلې هوا کې بل شي کمیږي. دا کم شي دی چې دلته یو ماشينري او چلے دا د وی ونه نه یو ټن یا یو من میوه ته راوته، بیا په هغه باندې برنه چلکاله تعالی تاو کړ، بیا دا غینه نه یو نری چلکاله تعالی تاو کړ، بیا بغي کله زکه واچوله، رنگ ورته ورکو خسته. او حیرانی خبره ده چې یو پانی پکې غټه نشوا او نه یو پانی نری پاتې شو، ولی حقونه نه خوري دی یو بل، خپل حق را صحیح خپل ځای ته تقسیم څنګه چې الله کړه له مسخر کړی دی الله تعالی هم دا کرانګي هغه خپل شهر اخلي، څومره چې راشي څومره زیات شي نور ته ورکی. ها داسې تقسیمیږي چې کله د میوه وخراشي دا ټول خوګواله الته په میوه کې جمع کوي چا د پاره؟ انسان د پاره. کلوګ نه وي کزمونږ خپل کې خون نه وي کدا پیدا کده نه بهرحال د یو شی باندې ته سوچ کوه، بیا ته پوهیږي دا جبه ده کنه جو یا د شونډې واخله موږ ودا وایو کنه چې دا صرف خایز د پاره دي، دا چې ورانه کې لری کې نو خایز بن شي. 35% خبري یا خوراک موږ د شونډو ذریعہ سره کوو، او دا کرانګي موږ د ژبې ذریعہ سره، ژبه نه ته خوراک نشي کولای په غاخونو باندې کېږي، نه ممکن نه ده.
دا سترګه وګوره اتوماتیک الله تعالی نظام کړی د صفائی د ویپرو، نه ډیریږي او نه کمیږي. همدارنګه انسان زخمی شي، تاسو کې ډاکټران به هم ناستي، هغه ځای کې د خلیه راجم شي، بالکل جلوس وباسي د خلیه، او هغه ځای ته خلیه راجم شي، اکم ځای چې کټ شوی ال تنوري خلیه جوړ کی او وینه بند کی. اتوماتیک نظام دی الله تعالی. بیا هم دارنګي انده تاسو شنو باندې سوچ کړئ، ځنه شنو بتاو ستاسو عجیب وي د زړه داسې موټي په شانته ده، داسې تقریبا داسې هر چا څومره موټي تقریبا زړه داسې شکل ده. د روزانه 9500 لیټر وینه صفا کوي پمپ. دا کوم چې موږ بازار کې پمپونه غلو کنه، یو هارس پاور 2 هارس پاور 4 هارس پاور، دا یو زړه د لب دب چې کوي یا رب رب چې کوي، دا 9500 لیټر وینه صفا کوي. ستړی کیږي نه، ودریږي هم نه، زیاته هم پکې نه راځي، کم هم پکې نه راځي، انسان ته خبر هم نه ده. هر ماشینری ساتل غواړي، صفائی غواړي، مستری غواړي. الله به غمه ده، دا انسان به غمه ده، دغه چې غم خوارشته ده چې الله تعالی ده. او ته دلته ناس ته تازړه ستا میدا د هر څه الله دینه خبر ده. جاپان کې ناس ته غنم خبر ده، دریاب کې دنه مای ده غنم الله خبر ده چې څومره خوراک هغه ته پکا ده او موږ دی ور کوي. آل ته میګه ده هغه کې الله تعالی صلاحیت ته چولې ده، چرته چې خواګه ده هغه طاقت چې پوزي کې چولې ده، هغه خوګونه خبري کې التزام رسي، هغه خوګه ځان تر راولي. همدارنګه د پرندې، همدارنګه وغیرہ وغیرہ د ټول شیونو ته رزق الله تعالی ور کوي، ځکه چې غاروزي رسان ده. او د زمونږه د زړه د دې د کما چې دا وزن کې د دې نو دا تقریبا 10 ټن وزن 33 فٹ برابر اوچتول شي. 10 ټن وزن 40 من یو ټنی، 10 ټن وزن جمع کې او بیا اوچتای طاقت لاندې ورکې. دا یو ورځ کې چې څومره حرکت کوي دا زړه، همون ته پته نه لګي، موږ خبرم نه یو چا کړی دی، دا چا د پاره کړی دی الله تعالی. بیا ټول زندگی کې 10 لک بیرل وینه صفا کوي دا زړه، 10 لاک بیرل دا وینه صفا پم کوي او صفا کوي باقاعده. بهر حال عجیب خبره ده چې نه انسان چلای دا زړه مون چلو چې کني ودو شي بیا ودرېږي. مونږ ودو شو زړه چلیږي، دا چلی دل ضروری دي. مونږ ودو شو مې دا چلیږي. د غوخه ماشين ده، د دنیا هر ګندګي پکې ورواچو او غوخه د غوخه صرف هغه حل کی وینه دی وینه ته لاړ شي او نور آزاد ته لاړ شي او ګندګي بهر راو بس. پیپړې زمونږ پیپړې دا په ورځ کې 15000 دل سا خلی راسي کلاوی کې بنديږي چې معمولی مته فرق پکې راشي پسا کې. تاسو د سا مریض بلې دلې د دمه چې څومره تکلیف سره شپته راځي، څومره تکلیف هغه تاسو بډاګان مشران بلې دي اوله تعالی دا سې کوي. خپکیږي بنا زمونږ دا پخانه دغه ټیموتیازي ورته وایو، کله دې اتوماتیک سیستم نه وي او دا همدا سیمګ نه بيدې موږ چا سره د ملاويدو قابل وي. سپم تړل دلته هر وخت ماشومانو مته پم پري او بوونه او ګندګي. دا سړی چې مرشي دا بوی شروع کی، دا څنګه د الله احسان دی. کله بوی نه کولای موږ خخوله سوال پیدا کیږي، بریلیانو په ټول مړی خي وي. ابو جن دغه دا بویم د الله احسان دی. بیمار چې درد پیدا وشي دا څنګه د الله احسان دی. چې ګردې کې درد نه شي ډاکټر ته نه ځي، خو چې درد وشي ډاکټر ته لاړ شي، الټراساوند مو کې علاج مو کې او احتیاط مو کې ګردې بچي. دا درد هم د الله احسان دی. کله مرګ نه وي فرعون بجوندې نه وي، اوس هلاکو چنګیز بجوندې نه وي، هټلر بجوندې نه وي، څه به کولای مون سره او څومره قوتونه به جمع کړی وي. همدارنګه زمونږ د مشران دا چې مرګ نه وي او دا په تکلیف سره د شپې ورځې تیرولې او سکون ورته نه ملاوي دي، بیا موږ څه کولای؟ یعنی هر شی باندې چې سوچ کوا، هر شی باندې سوچ کوا، تاسو باندې اندازه لګیږي د الله تعالی. یو خندا د دنیا قوتونه ډاکټرانو جمع کې خندا نشي پیدا کولای، د حنس د خندا د نشي پیدا کولای. دا پوزه کې وخت داسي دي دا چې موږ کوو زرګونه جراثیم موږ نه نوځي، نو هغه ته وخت دي، هلته فلټر د قدرت تنظیم ده، هغه احساس شي دنه نزي او کله دنه لاړ شي نو الله تعالی چینک راولي پرنجه فورن چینګو هغه راوځي احتیاط سره. همدا غرنګ ټوخه وغیرہ وغیرہ. فتبارك الله احسن الخالقین، احسن الخالقین برکت ولله الله تمره خسته پیدا کون کړي. دا وبو ګورم
د اوبو باندې کې څو خبره ورته کوم حیران بشي ډېر شونه دي خو زه مختصری بهر الله تعالی موږ تاسو ته معافي وکي زمونږه د هوا دا لګ ورې راجمه کی بیا په یو ځای باندې د غرونو باندې راجمه کی هغه کې نه اوبوي دا اوبو د برنا 1200 کیلومتر نه دا 1200 میټر نه دا راغورځي 1200 میټر یعنی تقریبا 1 کیلومتر 200 میټر برنا دا راوځي دا اوبو راغورځي کچېره الله دا په مخصوص ترتیب سره راغورځولې نه نو دا په دې ځمکه باندې په غورځېدو کې 558 فی غنټه رفتار سره بداتلې او نه به بوټي ژوندې په پاتې کېدو نه به جاندار ژوندې پاتې کېده نه به انسان پاتې کېده لکه دلته توس ناس دلته نه زو بر واخلم راځي تیزې درولم څومره سره خوښ شور باندې نو چې 1200 میټر نه دار غورځيږي خو الله 8 میل فی غنټه رفتار سره دا هوا کې داسې تاو کی چې آرام سره دا غورځيږي 1200 میټر وزن دومره ډیر نه کمیږي یو شی اوچت کا څومره زیات په زور کې راځي تنونو بلیونه وبدي په یو ځای اوبو کې برانه راورسي شانه ولې دي دا لګي څوک راوري کله په یو ځای راورځي او بیا چې دا واور شي نو نوري مالا نرمي کی واور مل دلته چې کله وري کله واور ټوله راورځي دا سې دزمکه ته بیا وځي چلو دا وبډيريږي نه کله ګډيري شي سیلابي کله ګلګي شي قحط راځي شاخو نیولې دي کنه څو خوشته چې اسمان غرونو کې دا اوبو الله راوري واورتي جوړه کې سټوري کې بیا د کویانو او د نور زری سره مونږ لګي راکې اسی خلک پریشانی چې چل نه کیږي قیامت پورې به چل نه کیږي ها ته خپل تنظیم کوي بهرحال دا ډېر عجیبه خبرې چې سړی ور باندې پويږي نو حیران شي 15 سنٹی میٹر باران په 25 مربع میټر کې چوشي 15 سنٹی میټر تقریبا دومره کیږي 2 انچ تقریبا دومره باران چوشي دا بلین ټن اوبوي 1 بلین ټن دا دومره ډېر اوب هوا کې ولاړې دي راغورځيږي نه ورو آرام طریقې سره او بیا وبخو ترخیوي سمندر ناراضي خو چې دا زمکه تراشي الله خوږي کی او موږ د شفا ذریعہ الله تعالی جوړ کی بهر حال دا سنورم ډیر خو دوه آیتونه وایو دا فند لپاره بیا دا خبره په دې باندې ختمو ډیر زیات شونه دي مالی کلی دي الله وای مسترګما تابع کړی دا نن سبا دا سولر سیستم تاسو ګورئ دا سوی ګیس وګورئ تاسو چې کله ضرورت نه چې ضرورت پیدا وشو الله سوی ګیس راکو همدا کرنګي دا نور شیونه سوره یونس دا سوره واړه وای دا وایو بیا خبره ختمو ان شاء الله سی آیتونه نورم دي سوره نحل هم دي سوره رعد هم دي دا ټول دي ډېر عجیب دي سوره یونس آیت نمبر 1 سورۃ نمبر 12 سورۃ نمبر 10 ته پارا نمبر 11 کې راځي شروع کیږي 11 نه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی د حکمت نه